الله مبارک باندې خپل ځانونه خپل مالونه خپل وختونه حتی خپل اولاد ټول پر رسول الله مبارک باندې قربان کړي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور روایت نقل کړي دي عبدالرحمن رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی وای د بدر غزا ده صفونه تیار شو مخامخ کافران دي کفار دي د مؤمنانو مسلمانانو صفونه تیار شو جهاد تیاری ده اوس بلک ساعت کې موږ د کافرانو سره مقابله کوو ټول توري راوستي دي په لاسونو کې نیولې دي د مبارک فرمای چې کله ما دې طرف ته وکتل نو زما دې طرف ته یو جنگجو نو یو پهلوان نو چې یاره هغه زما ښي طرف ته ولاړ وی او زما ښي طرف ته جنګېدلی وی او زما دفاع کړی وی د کافرانو نه او ګس طرف ته مې چې کله وکتل نو ګس طرف ته هم داسې یو نوجوان صحابي نشته پهلوان صحابي نشته بلکې ښي طرف ته هم یو ورکوټی معصوم ولاړ دی او ګس طرف ته مې هم چې دی یو ورکوټی معصوم ولاړ دی. ګورئ د جنګ صف کې چې کله یو بل له مخامخ ورځي نو که تا له کافر دی ښي طرف نه راځي نو دا بل ملګری به ستا دفاع وکړي هغه کافر به مردار کړي. ګس طرف نه راځي کافر ستا دغه ملګری به ستا دفاع وکړي او هغه کافر به مردار کړي. عبدالرحمن رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی زما ښي طرف ته ورکوټی معصوم ولاړ دی ګس طرف ته ورکوټی معصوم دی ځان سره حیران یم نورو صحابه کرامو سره پهلوانان صحابه کرام ولاړ دي ما سره واړه واړه معصومانان ولاړ دي. مبارک فرمای دی معصوم داسې لږ اوس کونډلم چې ورته لږ ښکته شم نو راته وایي یا عمي این ابا جهل اے تره ابو جهل لعین چرته دی وای دی ګس طرف ته چې کوم معصوم دی هغه راته وایي یا عمي این ابا جهل اے تره ابو جهل لعین کوم یو دی وای ما ورته وویلې چې تاسو خو واړه واړه معصومانان دی په ابو جهل لعین باندې څه کوئ وای دغه واړه واړه معصومانان په وړي کې زبان راته وایي چې موږ ته خپلې مور افرا بیبي ویلي دي چې تاسو لاړ شئ او ابو جهل لعین په بدر په میدان کې تلاش کوي او تر هغې پورې به کور ته نه راځئ تر څو پورې چې ابو جهل لعین دې مردار کړی نه وي. ولې ابو جهل لعین ولې مردار کوي ځکه مردار کوي چې دی د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم ګستاخیان کوي. واړه واړه معصومانان د جنګ تاسو د کوم مهمان خصوصي په انتظار کې ناست یو چې د هغې خصوصي خطاب دی انشاءالله العزیز د خپلو خیالاتو اظهار به کوي د رسول الله مبارک د سیرت صورت مبارک نه به څه کمالات موږ به تاسو ته بیانوي په هغې ته دعوت ورکوم. جناب فصیح اللسان شیرین زبان جامع المعقولات والمنقولات حضرت العلامه و مولانا سردار محمد صاحب هغې ته خواست کوم چې مایک ته تشریف راوړي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي.